کافر دی. مولانا ادریس صاحب مفتی عبدالله شاه باندې اور لګېدلی دی په مردان کې چې هلکه دی راغی زما تعویذونو ته او دمونو ته نقصان دی پس څه خو وړي کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا پنځپیرې دا د فساد جرړه دا به تاسو اورېدلي چې د فزینة المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه په هغې پسې څومره بکواس کړی دی او په مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه په هغې پسې څومره بکواس کړی دی. دا پنځپیرې ګوره شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه به فرمایلو وایي چې په پنځپیري کې او په وابي کې عقل نشته. پنځپیری او وابي چې چېرته ګورې ده کې به عقل نه دا به بې عقلی او دا به بې ډانګ او بې ډونګه خبره کوي. د ده د خبرې څه ځای به معلوم نه وي خو بس بې ځایه به لګیا وي بې ځایه به ګړبېږي او کوم ځای کې چې د فساد خبره یې هلته به دی ګړنګېږي. نو دا پنځپیری د مفتی عبدالله شاه صاحب پسې دومره بکواسات وکړه. هغه مفتی عبدالله شاه صاحب چې په ریډیو یې تمامو زنانو ته درس قرآن ورکو مسایلو هغه چې کوم دی حل کړه په ریډیو باندې راغی او په ریډیو باندې خلکو ته لکه په هر کور کې ریډیو لګېدلی او مفتی عبدالله شاه صاحب به په هغه وخت کې بیانونه کول. په کوم وخت کې چې پنځپیری اوده و په هغه وخت کې مفتی عبدالله شاه صاحب دا د دین نشر و اشاعت کو او اوس پنځپیری راولګي او په هغه شخصیت چې مړه د هغه مثال نشته دی په هغه باندې دی رد کوي. هغه ته وایي د ده دکانداري خرابېږي. یو د الله ولی ته وایي چې د ده دکانداري خرابېږي. مړه ځان ته وګوره او د خپل مړه اوس راباندې بل څه وی خو کردار ته دې وګوره. خو بس زه به دا ووایم چې همیشه چا په علمای دیوبند باندې وار کړی دی هغه اغیارو مخکې کړي دي هغه خلکو مخکې کړي دي خو ډېرو سپو وغپل. زه به اخر کې دا ووایم چې ډېرو سپو وغپل هیڅ هم ونه شو. یو دی پکې دام غاپي